خپل پیژنګلو کې نننۍ غونډه کې سوال کې کنه خپل پیژنګلو کې نننۍ غونډه کې د کوم ځای د شاعران راغونډ شوي دي مقصد یې څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لفان شیرپور اول خو تاسو ډیره مننه کوم. تاسو د خیبر نیوز ټي وي دا ډیر زیات مشکور یم چې تاسو د محفل ته راغلي او تاسو ګډون وکړو. دا نن چې کومه غونډه موږ را جوړه کړې ده تاسو وینئ ډیر ستر ملګري راغلي دي، ډیر ستر مشران پکې راغلي دي. نو د دې کې د مقصد راځم لومړی به دا ووایم چې په دې کې زموږ سالمه 400 غونډه څومره چې د هغې مشران ناست دي، د هغې نه علاوه پکې د اسلام آباد ملګري دي، د هغې نه علاوه پکې د دیر د سوات ملګري راغلي دي، د مردان، د پېښور، د صوابۍ، د شبقدر ملګري دي پکې، د کوټ ملګري دي پکې، ډېر لرې لرې ملګري راغلي دي. زه د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. ګوره چا نومونه لمنو رانه دغه وشي. بل مقصد یې دا و چې نن زموږ د ډېر ستر مشر د تحریک زموږ د تحریک ته سرپرست اعلی نظیر احمد نظیر صاحب د 2 کتابونو مخکتنه وه، بیا هغه ماښام دی او دویم دا لارې دا ګودرې چې زموږ د اول خان رسوا ادبي تحریک د سوري لاندې دغه کتابونه چاپ دي. لومبۍ خو دا او دویمه خبره چې پکې کومه غټه وه هغه دا چې تر اوسه وخته پورې زموږ جرګه چې وه نو هغه اول خان رسوا ادبي جرګه تورنګزی وه چې علاقې پورې محدوده وه، د اشنغر پورې محدوده وه. نن د هغې موږ ابتدا وکړه چې هغه د هغې مقام موږ تحریک له ورکړه، اول خان رسوا ادبي تحریک 400. نو لکه دا موږ دا سوچ وکړو چې دا دومره ستر خلک موږ له راځي، نو ولې دې موږ یو داسې فیصله ونه کړو چې دا د غونډې په پښتونخوا پورې خور کړو، تحریک دې جوړ کړو. دغه 2 مقصدونه باندې نن دا غونډه را جوړه شوې وه.